په دې میټینګ کې شریک شوې. په دې میټینګ کې چې کوم جذباتو اظهار تاسو وکړو، کوم تجاویز چې تاسو راکړل، دې نه دا پته لګي چې ستاسو د پارټۍ سره یو ډېره نږدې مینه ده او انشاءالله چې ستاسو په شانتې ملګري را سره وي، ستاسو په شانتې ښه کارکنان را سره وي، نو انشاءالله قومي وطن پارټي په هر میدان باندې کامیاب وي. قومي وطن پارټي ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپا، شهید وطن حیات محمد خان شیرپا، کارکنان قومي وطن پارټي. زه د نورو خبرو نه مخکې د خپل رخه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د رخه میاں صاحب ته چونکې PK 59 په حوالې سره دا به د دوی لومړنی میټینګ وي چې هغې کې دوی چېرې کېږي لګیا دي، نو دوی ته مونږ هرکلیم وایو او د دوی په راتلو باندې مونږ مستفید کېږو به، د دوی تجربې نه فایده اوچتوو به او انشاءالله چې د دوی مرسته را سره وي نو انشاءالله پارټي به ورځ په ورځ کامیابي کوي. ځو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا 40 کاله تېر شو او په دې 40 کاله کې که موږ دا وګورو نو یو ډېر لوی ټایم دی، ډېر لوی موده ده. خو شهید وطن حیات محمد خان شیرپا په یو څو کالو کې دننه چې سیاست په میدان کې چې خپل کردار ادا کول شروع کړو، نو د دې صوبې سیاسي نقشه یې بدله کړه او هغه وخت سره په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړو، د یو څو خلکو اجارهداري یې ختمه کړه او د عوامو منشا مطابق سیاست شروع کړو. هغه په ډېر لږ وخت کې د خلکو په زړونو کې ځان له داسې ځای جوړ کړو چې نن 40 کاله پس ته خلک یې همغه شانتې یاد ساتي لکه پرون هغه موږ کې موجود. او دا یوازې 50% نه، زه چې شانګلې ته لاړ شم نو د شانګلې په غرونو کې خلک راته وایي چې دلته کې راغلی او دلته کې هغه را سره ناست و. دیر ته چې لاړ شم هلته کې راته خلک وایي چې یاره دلته کې په دې غرونو کې هغه ګرځېدلی و او خلکو ته یې ځان رسولی و. د بټګرام ته چې لاړ شو هلته کې خلک راته وایي چې یاره دلته کې هغه ځان را رسولی و. نو په ډېر لږ وخت کې هغه د دیزي په سیاست کې ځان له یو ځای جوړ کړو. د هغه شهادت یو وجه هم دغه جوړه شوه چې ډېرو خلکو د هغه د سیاست طریقې کار نه ویرېدل، هغوی ته دا ښکاره شو چې دی لګیا دی زموږ سیاست ختم لګیا دی. او همدغه وجه وه چې په پېښور یونیورسټۍ کې د طالب علمانو په یو فنکشن کې هغه شهید کړی شو. دغې نه مخکې د دې چارسدۍ په بازار کې په هغه باندې یو حمله شوې وه. عزتمندو، دا هر کال چې دا برسي مونږ مانځو نو یو خو خپل هغه مشر ته د هغه شهادت ته د هغه قربانۍ ته سلام هم پیش کوو، خو سره او سره هغه خلکو چې چا مونږ نه زمونږ دا مشر اګیشتی دی
هغه خلکو له مونږ جواب هم ورکوو چې په بدن خو تاسو مونږ نه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو واګیستلو خو د هغه سوچ مونږ نه څوک نشي اګیستلی د هغه سیاست مونږ نه څوک نشي اګیستلی د هغه فکر نو دغې لپاره دا لازمي ده چې مونږ په دې پرچې کې په ګډ تعداد شرکت وکړو نننې دا سیاست کې چې تاسو وګورئ مونږ ته د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په شانتې قیادت ضرورت دی د هغه د سیاست ضرورت دی نن چې دا وګورو چې د پښتانه بې یار او مددګار ناست دي د پښتنو څوک تپوس نه کوي د پښتنو مسایل نه حل کېږي په دې وخت کې مونږ ته د هغه نور هم زیات ضرورت دی او د هغه د سیاست مونږ ته نور هم ضرورت دی بیا دې سره سره دا ټول پاکستان خو په دوریم کاله کې د دې تحریک انصاف نه مایوسه شوی دی که نه په مونږ باندې خو اووه کاله نه مسلط دی نو پکار دی چې مونږ نور هم ګڼ تعداد کې راشو او دا یو لحاظ سره وښیو چې بھائی تاسو خو دوریم کالو کې څه کې غواړئ د پښتنو سره چې څه وشو د دې راشئ تپوس وکړئ او دا یو لحاظ سره په دې موجوده حکومت باندې د عدم اعتماد رزم ده دا کومه ګراني چې راغله پیمانو وګورئ هر یو کس په خپل ځای پریشانه ناسته چې یاره زه به دا وخت څنګه تېروم هغه کس چې چا دا دعوې کړې وې چې زما دغې کرسۍ ته رسېدل او ټول ملک حالات بدلېدل زما دغې کرسۍ ته رسېدل معاشي نظام ښه کېدل زما دغه کرسۍ ته رسېدل قرضې ختمېدل زما دغه ځای ته رسېدل او نوی پاکستان جوړېدل نن دو نیم کاله تېر شو مونږ خو پې پوه نه شو چې کوم طرف ته دا ملک روان دی ورځ تر ورځه د خلکو په مایوسۍ کې اضافه کېږي لګیا ده ګراني مخکې به هم راتله خو یو نرخ ته مقرر شو چیرې اوړه 10 روپۍ ګران شو چینی 10 روپۍ ګران شو خلکو به زه هغې سره ځان به عادت کو یو څه طریقه به یې جوړه کړه اوس خو داسې حل جوړ شوی چې ورځ په ورځ قیمتونو کې اضافه کېږي نن چې په کم قیمت اوړه واخلئ سبا تاسو ته په هغې قیمت باندې اوړه واپس بیا نه ملایي نن چې په کم قیمت باندې چینی واخلئ سبا تاسو ته په هغې قیمت باندې چینی نه ملایي دوایانې کوم ځای ته ورسېدې حل خو دې ته راغی چې جازونه زمونږ بهر ملک ته رسېدې هغه په قرضو کې ودرېږي شرم خبره ده شرم خبره ده واقعا چې دغه خبر چې واورېدو نو سره بالکل دغه شو چېرې دا بهر ټوله دنیا به زمونږ بارې کیسه وکړي حال دې ته اوس راغی دا پرون چې کوم کار کړی دی چې په اسلام آباد کې هغه F9 پارک چې دی و چې دا د قرضې په دغه کې ګروي ږدو اوس چې پارکونه هم ګروي ایښودل شروع شي نو داسې حکومت ته به مونږ څه تمه کوو دوی خو ویل چې مونږ تعلیم طرف ته توجه ورکوو تعلیم کې ایمرجنسي خبره کړې وه یاد دي تاسو ته کړې پیښور یونیورسټۍ بل ورځ نوټیفیکیشن کړی دی ټولو ملازمینو ته چې دې میاشت مونږ تاسو ته پوره تنخوا نه شو راکولی نیمه تنخوا به درکوو ځکه چې پیسې نشته نو دا هغه نوی پاکستان و دا هغه دغه و چې ده ویل چې زه به داسې تبدیلي راولم او زه به داسې دغه وکړم نو په دې ټولو څیزونو لپاره پکار چې په دغه ورځ باندې مونږ راشو او د خپل عدم اعتماد دې باندې اظهار وکړو دا ووایو چې مونږ د عمران خان د دې غلطو پالیسو د دې غلطو معاشي پالیسو چې د هغې مونږ مخالف یو او مونږ نور نه غواړو چې داسې حکمرانان پیدا کړو عزتمندو په دې جلسې کې به نور سره وړو او د خپل ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب پیغام به هم غور سره وړو انشاءالله دې نه به بیا یو تحریک شروع کوو به
او هغې پرې وپاران نه کینو څو پورې چې دې نااهله حکمرانانو نه دا قوم هم نه خلاص کړي